دا خواغه چلو هغه یو خان او نوکرو نو نوکر ډېر تنګو د خان نه چې ډېر تنګو نه دی نوکري خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم د خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړم خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښوې چې راکېښوې نو درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې ووالو چې خلاص شو هغه منډه که تاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم پولیس راغی نوکر یې ونیوه کیس ته رجسټر شو عدالت ته یې پیش کړ عدالت ته نوکر ته یې وویل چې تا ولې دا خان والی هغه ویل که اجازت وي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویل وکړه ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والي دا چېرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپورټ یم په ما و عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مرداروم دی هغه ورته ویل چې زه یې والم ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي کہ بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا ہوں معافی در نوالم خواہ کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم او دم والم سے او معافیم در نزوارم دیکھو او گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن رات یو جنہیں ٹیلیفونوں کو پر دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں مان جی بول رہا ہوں آپ ہیں مانا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا آپ کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینکوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه څیزونه ګورم او دا دوڼدوڼی دی پکې څه ګوري ته چې باروزي دا دوڼدوڼی دی څه ګوري وي سي آر راغی جي په وي سي آر ښه شه تا خدای هلاک که چې هلاک په وي سي آر کې او ښه څیزونه په ټي وي کې او ښه څیزونه نو د ډم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو پخواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو غگی خو اس د جمعے پشپا بخلقو تبارک اللذی تا غگی خو سورت یاسین تب غگی خو پا جماعتنو کے با تقریر کے دا غیتا بناستو اس د وی سی آر پروگرامی د جمعے پشپا آغیتا ناستو نو د ډم قوم مبلغینم دمان سهار چې تاسو را پاسئ یاره بېګا دې ولیده ملنګي پکې لاس کړه اوس خدای خبر چې ملنګی څوک دی ملنګی دی او چې کلنګی دی او ملنګی دی ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار کین دی که داسې تو کوئی گورے کنا اخبار کہندے ملوک دے کسشے دے ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي کنه پیمانه وایي
ونو د بجلیګر ملا بیړه تباشه چې دې قوم ته لګیا دی د بجلیګر ملا وما پیړی چې د قبر نه راپاسي والله که دا ورخ چې اوبو وړی دی والله که یې راټینګ کي